د ملک ولدي ټول مسلمانانو ته د لوی اختر مبارکیانې. ګرمه ګرمي ده، د قربانو اختر دی، خلک په هغې کې هم مصروف دی. دا وباد اوسئ د لوی الله په امان. ګورئ زمونږ دا رور چې دی نو د زبردست کیلونې راوړي دي د ماشومان. السلام علیکم دوستانو، دا وخت خپل کلي شاپور نه حاضر یم او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده سبا د لوی اختر مبارک ورځ ده، نو د ټولو د لوی اختر مبارک شي. او دا شیبې تاسو لیدی شئ چې ډېر په ګڼ تعداد خلک راوتی دی د اختر دپاره سوداګانې کوي، څوک څاوري دي، څوک نورې سوداګانې کوي. دا ځای تاسو لیدی شئ چې په چوړکو چړو باندې هم ګڼه ده، د انګر په دکان باندې او خلک راغلی دی خپل چوړکۍ چې دي ټوپونه وغیره دا تېره کوي. بس الحمدلله سیزن خو ډېر ښه روان دی، خلک چوړکۍ راوړي، تېره کوو مونږ او الحمدلله هر سړی غریب دی او که مالدار دی خو ټوله قربانیانې کوي. دا خو ډېره یو ښه معاشره ده، اسلامي معاشره ده. په دې کې خلک د قربانۍ ډېر زیاته احترام کوي. بس زمونږ د طرفه عوامو ته او خصوصي پردیسو ته څومره چې زمونږ خپلوان دي، کلیواله دي، د ملک ولدي ټول مسلمانانو ته د لوی اختر مبارکیانې او الله ښاد او آباد ساته. ډېره مهرباني. دا وګورئ په هر مارکیټ کې رش لګېدلی دی او خلک چې دی نو د اختر دپاره خپلې سوداګانې پوره ملګري لګیا دي، ځان سینګار کوي او دلته دا یو ډېر ښایسته دوکان را جوړ دی. دا وګورئ او زمونږ دا رور چې دی نو دا اختر دپاره چې دی نو ماشومان او لوی ښایسته کوي او د ټولو په شریکه اختر مبارک شه. دا ځای تاسو لیدی شئ چې د بکرۍ او په نیمکو وغیره باندې رش لګېدلی دی او دې خوا د بازار دا یو منظر وګورئ، ټول سرونه به تاسو ته ښکارېږي. نو ډېر په ګڼ تعداد کې چې دی نو خلک د اختر سوداګانو نه راوتی دی شاپور بازار ته. دا وګورئ دا وخت تاسو لیدی شئ چې خلک د اختر نه یو ورځ مخکې غاړې میلاوي. د لرې لرې خلک چې نن یو بل سره میلاویږي نو د اختر مبارکیان یو بل ته ورکوي. دا زمونږ حیات خان دی او ده سره ډېر ښایسته تارخه نسواري، ډېر تازه تارخه نسواري. نو چا نسوار پکار وي نو هغه حیات خان به راځئ. السلام علیکم، څنګه چل دی؟ ښه اختر مو مبارک شه. ایزي کې زمونږ دې رور سره مزیدار خټکي پراته دي. دا وګورئ زبردسته تکه سره هندوانه چې ده نو دا به هم تاسو ته نن ترلاسه کېږي زمونږ دې رور نه. دا وګورئ دې ځای کې دې رور چې دی نو مزیدارې چشمې وغیره راوړي دي د لویو غوړو دپاره. دی نو د بنینونه جورابې د دا راویستي دي. دې سایډ ته تاسو لیدی شئ مختلف ګاډو کې فروټس او سبزیانې پرتې دي چې په دې باندې هم ډېر رش دی، خلک چې دی نو ځان له سوداګانې پوره کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شاپور بازار کې ولاړ یو، د اختر ګرمه ګرمي ده، د قربانو اختر دی، خلک په هغې کې هم مصروف دی او بازار کې هم د غره خلک هم زموږ ټول راغلی، د کلي هم ډېر ښه د خوشحالۍ موقع ده او زما د طرف نه ټول امت مسلمه ته د لوی اختر او د هغو د قربانو مبارکي او الله دې قربانۍ د ټولو قبولې کړي او ټولو ته مبارکي وکړي. دا زمونږ رور دی خوږ خان دی، پکې مونږ ولیده دا هم د سعودي مسافر دی. دې ځای کې پکې اختر دپاره چې دی نو مزیدارې چړې چوړکۍ سیخان دا پکې د غوښو سامان دی. دا وخت زمونږ د دې رور نورعلي په دکان باندې هم رش لګېدلی دی او خلک چې دی نو مختلف سوداګانې وړي کورونو ته. دا وخت تاسو لیدی شئ زمونږ د کلي مشهور محمد لایق چپلي کباب باندې رش لګېدلی دی. دا وګورئ مزیدار کباب چې دي نو دې ځای کې تیارېږي تک سره سره. السلام علیکم بھائی، اختر دې مبارک شه. څه حال دی؟ ښه ټیک ټاک، مننه. او په دې ځای کې د ماشومانو دنیا آباده ده. دا وګورئ زمونږ دا رور چې دی نو د زبردست کیلونې راوړي دي د ماشومانو دپاره. نو چاته کیلونې پکار وي نو زمونږ دې رور خواته چکر راولګوئ. دا زمونږ د دې رور اسفر رحمان دکان دی، د سره چې دی نو ډېر ښایسته سامانونه دي او هغې سره چې دی نو د سره تیارې کپړې هم دي د ماشومانو دپاره او هلکانو هم او د جینکو هم. ډېر مزیدار دکان دی، د دو سره به تاسو ته د ضرورت مطابق هر څه میلاویږي. ستا بخیر علی، اختر مو مبارک شه، خوشحاله شئ. دوستانو دا زمونږ د شاپور بازار او تاسو ولیده، تاسو ته څنګه ولګېده؟ زما د طرفه بیا ټولې امت مسلمه ته د اختر خوشحالیانې مبارک شه
او دا پروګرام مخکې نور ملګرو سره شریک کړئ. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان.